راغلی ده نن یوه موقع ده تاسو ته پته ده قوت ډېر خواروزار ده قوت ډېر لنډ ده په هر علاقې کې مسلې شته دي ایمانونو زه څوک نه ټارګېټ کوم خو حق خبره که جرم وي دا جرم به زه سریام کوم که د قوت د حقوقو خبره جرم وي دا جرم زه کلیام کوم زه تاسو نه دا یو تپوس کوم د ایمانونو نن موږ ګرګبلي نن موږ خواروزار دا د دوو پیسو خلکو لاسه یوځي ما زه په یوې پلټۍ باندې تنقید نه کوم خو حقیقت په بیانوم بله زما یو پوسټ خپاره کړو چې لسو میاشتو بعد شریار نه روان ده ټولو ته وځئ په استقبال یې راولئ تاسو نه زه دا تپوس کوم دا شریار نه تاسو د لسو کالو حساب ولې نه غواړئ د قوت دپاره څه کړي دي داسې ټول عمر نوکرانې خرڅې کړي دي د ما حقونه یې بل نیولي دي ای ما قدرمنو اوس د فیصلې وخت راغلی ده انشاءالله د قوت آبادولو دپاره د قوت ترقۍ دپاره انشاءالله دا یو کتاب مو دپاره بس ده د الله په فضل سره 8 فروری باندې به په کتاب باندې مهر لګوم که الله ته منظوره وي خوښه مو ده که نه انشاءالله आवाज राखई जोर से आवाज राखई خوخه مونه ما عزتمندو دا د خپلو خویندو میندو دا د خپلو مشرانو دا د خپلو بچیو آواز ده 8 تاریخ باندې به انشاءالله موضوع ته ښیو چې دا کتاب به انشاءالله په ټولو باندې وي د الله په فضل سره دا وختونو کفلې په هر چمن کې ګرځي دا وختونو کفلې په هر چمن کې ګرځي راځئ چې نوی انقلاب د سید ګوهر صاحب سید جوهر صاحب راولو انشاءالله ایمانونو یو عهد وکئ یو آواز وکئ چې انشاءالله د الله په فضل سره دا کوم ظلم په موږ وشو او کوم ظلم په موږ تېرېږي ای ما قدرمنو نن د ما د بجلۍ څه حال ده نن د بجلۍ بل راځي خو بجلۍ نه وي نن د ما د ګیس څه حال ده د ګیس بل راځي خو ما ته ګیس نه راځي لکه څنګه مو مولوي صاحب خبره وکړله چې دا شپې مو ولې بندوي الحمدلله ما په شپې 2 بجې داخله نیولې دي په شپې 2 بجې داخله ما نیولې دي ما یا به در باندې خپل سر کېدم یا به زه تا نه د خپل کلي حقوق د قوت حقوق غواړم